دا چې د سوات خلکو په موږ باندې اعتماد وکړو، نوجوانانو په موږ باندې اعتماد وکړو او دا غځای مسلو چې کوم دي هغه موږ ته معلوم دي، دوی ته معلوم دي او خاص کر د امن چې کوم مسله ده په هغې باندې موږ ټول مشترکه به یو جدوجهد کوو او غواړو چې دا امن په هغه علاقې کې امن بحال شي او په صرف په هغې کې نه بلکې په ټول د پښتنو په سیمې باندې امن دی بحال شي. راتلونکي چې کوم صورتحال اوس جوړ دی زمونږ لازمي خبره ده چې په دې الیکشن کې به مونږ حساب کړو او بھرپور حساب اخلو او خپل یو پروګرام او یو خپل منشور سره به مخکې راځو او دا کوم هغه چې دی دلته چې کوم د تیر هغې کې دور کې چې بلکې زموږ صوبه کې خو 9 کال وشو چې یو پارټۍ حکومت دی او دلته 4 کال دلته حکومت او په هغوی د خلکو مسلې حل نه کړي. عمران خان چې کله نه اوتې دی د حکومت نه هغه خپل کارکردګي نه راخولې بلکې الټا په نورو باندې الزامات لګولي دي او صرف الزامات لګي خپل کارکردګي نه ښیي. نو دې دپاره مونږ خو غواړو چې د صوبې چې کوم ترقي ده د هغې دپاره د جهد وکړو او په دې ملک کې معاشي استحکام راشي، امن دې راشي. دا زمونږ مسله ده، په دې باندې به انشاءالله تعالی مونږ د دې پښتون قوم اواز چې دی هغه به مونږ اوچتوو. د قومي وطن پارټۍ را روانو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي او دې نه علاوه نوجوانو ته پیغام څه ورکوئ؟ هلې ځلې زموږ روانې دي تیزې او اوس به مزید په دې کې تیزي راولو. موږ نوجوانانو ته دا وایو چې خپل مستقبل چې دی روشن کولو لپاره خپل مستقبل مخ وړاندې بوتلو لپاره د قومي وطن پارټۍ سره کې شمولیت اختیار کړي، ځکه چې موږ غواړو چې د دې ملک باغډور چې دی دا نوجوانانو په لاس کې راشي او نوجوانانو په مشورې سره دا ملک او خاص کر د پښتون قوم چې کوم مسلې دي چې هغه حل شي. شکریہ. قومي وطن پارټۍ کې د سوات مټې تحصیل ډېر نامور خلک او نوجوانان موږ ته شامل شو. په دې باندې مونږ ډېر خوشاله یو او زموږ ته یو لوی مونږ ته تقویت میلاو شو په دغه لحاظ سره. نن سوات کې ډېر مشکلات خلکو ته درپېښ دي، خصوصا د لا اینډ آرډر مسله چې ده هغه یو ډېر اهم مسله ده او هر یو کور ته دې نه هغوی متاثر شوي دي. او دا یو حوصله افزا خبره ده چې د سوات خلک په خپله او خاص کر نوجوانان په ډېر ګڼ تعداد کې روتي دي. هغوی چې کومې جلسې کړي دي، کو مټه کې وه، کو په نشاط چوک کې وه، کو په خوځه خیلې کې وه او سربیري کوټ کې ده. نو په هغې کې هر یو پارټۍ خلک پکې بغیر تفریق په دې کې هغه کېږي. دا یو ډېره حوصله افزا خبره ده او پکار ده چې صوبایي حکومت په دې کې خپل یو کردار ادا کړي. هغوی خو اوسه پورې څه کردار نه ادا کړی بلکې دې حده پورې دی چې ډېر ځایونو کې هغوی د بتې ډیمانډ ته شوي ده، هغوی بته ورکړې ده. نو چې یو وزیر یا یو د پارټۍ مشر بته ورکړي نو هغه به د خلکو څه تحفظ وکړي. په دې لحاظ سره زما په خیال زمونږ د پارټۍ یو ډېر واضح موقف دی چې مونږ په سوات کې امن غواړو. مونږ غواړو چې دا کم مخکې چې صورتحال هلته و د دهشتګردۍ او په هغې کې خوف و راز پیدا شو په زرګونو تعداد کې پکې زمونږ نوجوانان، مشران، کشران پکې شهیدان شو چې هغه صورتحال بیا جوړ نه شي او خلکو کې بیا هغه خوف او راز را نه شي. په هغې کې هغه وخت کې په لکونو تعداد کې خلکو نقل مکاني کړې وه. نو دا زمونږ لپاره یو لمحه فکر دی او دې لپاره مونږ کوشش کوو او زمونږ د پارټي په دې کې یو ډېر اهم کردار دی او کوشش کوو چې په دې کې مونږ خپل یو فعال کردار ادا کړو او موجوده حکومت په دې کې 9 کال په داسې په دې حکومت کې ولته او څه کردار نه ادا کړی. خو عمران خان په مرکز کې نو په 4 کاله کې هغه څه کارنامه نه کړې یا څه
داسې کارنامه نه ده کړې یا څه داسې کار نه کړی چې خلک اوس هغه یاد کړي، بلکې چې کله نه وتې دی نو هغه د نورو هغه کړی دی د تنقید یې کړی په نورو باندې، خو خپل یو کار نه دی خولی. نو لہٰذا په دې ملک کې موږ افراتفري نه غواړو، موږ غواړو چې معیشت دې ښه شي، موږ غواړو چې خلکو ته دا کومه د ګرانۍ نه تکلیف دی هغوی ته چې په دې کې د کمې راشي، او موږ غواړو چې په دې زموږ په دې صوبه کې د امن راشي او په پښتنو په سیمه کې د امن راشي.